نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لو يعلم العباد ما رمضان کچیر دا خلق په دې باندې پویدای چې د رمضان په میاشت کې څومره انوارات او تجلیات او برکتونه را نازلېږي لتمنت امتی ان تكون السنه كلها نظما امت بدا ارزو کړه وای چې ټول کال دی روزه خورمان چې دی په دې میاشت په برکات او د دې میاشت په رحمتو د دې میاشت په تجلیاتو او په دې میاشت کې د الله جل جلاله پر رضا باندې پویدلای د زما امت به دا ارزو کولای چې ټول کال دغه روزه وای یو ورځ هم آزاد خلی ورځ نه وای بلکې چې بس امساک وای روزه وای زما امت به دا ارزو کولای خو څه کوي چې دی په یېژنه د دې په دې سر خلاصېږي د روزه و میاشت ته درې ورځې نه ګوري درې شپې نه ګوري چې د اختر ورځې د 28مې د میاشتې بیا د میاشتې د سترګې رډې نیولې چې دا میاشت باندې نه ختلې د روزې 28مې د روزې 28مې د په میاشت څه ګرځي نو خچېش دي په هغه باندې موږ پېژنو نه د دې په تجلیات په برکات باندې د دې په فضیلت باندې موږ پېژنو موږ د زړه سترګې چېشتي وړاندې او دې میاشت ته په عربي زبان کې رمضان وایي ځکه رمضان د رمز څخه مشتق دی او د رمز ډېرې معنی چې دی هغه کتابو راخیستي دي خو په هغو کې یوه معنا سوځل هم دي رمز معنا سوځل رمضان معنا سوځل یو شی چې سوځي دې ته رمز وایي رمضان نو لهذا دا میاشت هم د مسلمانانو ګناهونه سوځي او ختم لیکن دا شرط سره دی شرط دا دی چې مسلمانان د دې میاشتې روزه ونیسي او د دې میاشتې چې کوم احترام دی هغه احترام وکړي او کوم چې د دې میاشتې سره وړ او لایق احترام دی هغه احترام موافق دا روزه تیر کړي نو د دې چې کوم د تیر کال یولس میاشتې کوم ګناهونه دي هغه ټول دغه یو میاشتې هغه ورسوي لکه په ور کې چې ګټکې واچي دغه رقم سوځي ختمي هغه ګناهونه دغه یو میاشت دا د صوم معنا هم دغه د چې هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع وسائر المفطرات يوما كاملا بنية الصيام من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس یعنی د شریعت په اصطلاح کې د صوم یعنی د روزه یو خدای رمضان د فرمیاشت معنا او یو شی خاص د روزه معنا چې صوم سمانا نو د شریعت په اصطلاح کې د صوم یعنی د روزه تعریف او معنا دا ده چې د صبح ساجده څخه بیا تر لمر پرې وته پوري مکمل ورځ د روزه په نیت باندې د خوراک چشاک جماعي او د نور مبتلات څخه خپل ځان منع کول خپل ځان د دې شان څخه ساتل د دې چشوي روزه وای او بعض علما بیا د روزه اصطلاحي تعریف داسې کړی دی هو امساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصه یعنی په مخصوص وخت کې سره د مخصوصو شرایطو او د مخصوصو شیانو څخه بندیدلو ته روزه وایي د مخصوصو شیانو څخه څه معنا د فسق فجور د غلط بیاني دروغ غیبت حرام د دا څخه ځان ساتل دې ته روزه وایي خالي دا نه معنا چې شل بند او جماعي بند او خوراک بند بس دې ته روزه وایي ټیک شو ذمہ دې د روزه څخه خلاص شوه لیکن هغه کم چې د روزه په انواراتو کې انسان راکلی په تجلیاتو کې انسان راکلی د روزه چې په ورځ د قیامت ته نجات کوم لاري چې انسان خلاصي هغه رقم روزه بیا نه جوړي چې هر څه بیا په دې روزه کې لای خالی مازه خلای باندې بس خلای هم د شلو د خوراک څخه باندې نور چې څه وینا کې کوي هغه په حج وینا چې په حدیثو کې کم من راغله دا غدای کوي چې په قران کې کم من راغله د روزه د لپاره غدای کوي او په فقہ کې په مذهب کې دنونه چې کم بندیز پروژه کې د انسان لپاره راغلي دی هغه دی کوي روزه ډیر شرایط د بود څخه ځان ساتل عبادت کول د خدای پاک سره بیت پیدا کول
دې ته روژه وایي. ګوره په هر شي کې یو مشر و سردار او د فضیلت والا یو شی په هر شي کې ستا، په انسانانو کې هم وي، په حیوانانو کې هم وي، او نور داسې په جماداتو کې هم راواخه، اصلي و که مثل شانو کې فرق نو په هر شي کې دا یو سردار و مشر دا شی. نو لہذا دغه رنګه د رمضان المبارک میاشته هم د نور میاشتو چې ده سردار لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای سید الشهور رمضان، د میاشتو سردار چې ده هغه د رمضان میاشته ده. په 12 میاشتو کې سردار ده، د 12 میاشتو څوک ده؟ د رمضان میاشته ده، د روژې میاشته ده. وسید الایام الجمعه، او د ورځو سردار بیا جمعه مبارکه ده، د جمعې ورځ دا د ورځو سردار ده، او د میاشتو سردار چې ده هغه رمضان مبارک ده. او دغه رنګه په دنیا کې په ټوله کال کې د هر کاروبار د ګټې دپاره یو سیزن متعین، هر کاروباري او په هر کاروبار کې یو سیزن یې چې دا زما د سیزن وخت دی، دا زما د ګټې وخت دی. دغه دپاره بیا دا تجار که هغه د دکان والایي، که د باغ والایي، که د وټل والایي، که د نور کاروبار والایي، هغه د شپه ورځ پر ځان باندې وکوي، ځان ستړی کوي، ځان ذلیله کوي، خو هغه سیزن د خپل وخت څخه څه کوي هغه نه ځنډي، سیزن نه تباه کوي، سیزن نه بربادوي، خو لیکن ځان څه کوي، ځان ستړی کوي، نه خوب کوي، وږی کوي، تږی کوي، هر چم بزان باندې کوي. نو خاص دغه رنګه دا رمضان المبارک هم د عبادت کولو او د الله جل جلاله سره د تعلق جوړولو او د کړو ګناهو په باره کې د الله جل جلاله څخه د معافي غوښتلو او د نیکو اعمالو ګټلو سیزن دی، او د جهنم څخه د ځان د ساتلو سیزن دی، او د الله جل جلاله د راضي کولو سیزن دی. په ټوله کال کې دغه رمضان المبارک د دې هر مجلس سیزن دی، که د جهنم څخه د ځان د ساتلو او که د الله جل جلاله رضای، که د الله جل جلاله سره روبرو رابطه او تعلق جوړولي، د خدای پاک سره روغه کولی، د الله تعالی سره صلح کولی، هغه دغه سیزن دغه یو میاشت ده، دا سیزن